राह हक के शहीदों वफादर की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राह हक जो आए थे आशियां यो ला मेरा तो यादी हुआ है खोर हुआ है इंशाल्लाह تاسو سره ملګری خور خپل احساس خپل درد چې څه ستا په دې زړه سار مان دي ووایه خورې دا اعلی حکمرانان یې ګوري چې هغوی ته ستا آواز ورسېږي ضرور زه به دغه کمه خبره تاسو ته کوم خو ټول عمر ما سره داسې تېر کړی دی ما زه ورور ورته وویل چې لکه دا اوس ویران ځای نه دی دا فصل دی تیار فصل دی لکه چې تاسو لکه ګوره دلته غوا تړلې ده نو ده ولې جیب نه پیسې راوکاږلې نو ده ورته یو قسم غوسه یې وکړه پیسې راوکاږلې پیسې ولې ورکړې د ما ورور ورته وویل چې لکه زه د پیسو وږي خو موږ نه یو ما ته ګیلې درکړه لکه فصل دیار فصل دی لکه تا پکې غوا تړلې دومره لکه ته لکه ګوره د کلي مشر یا صحیح ده چې ته روغ کې په روغ کې ګرځې لکه ته دومره کچه خبره وکړې دی راغلی ده زما ورور ته ګریوان نه کابو کړه چې تا ما دا ولې وویه چې لکه ته مشر یې لکه ته لکه دلته روغ کې او ته لکه دومره کچه خبره کوې ورته رالو نو ما ورله ویم زویه دې جولۍ له ګوره خیر د مشر دی هم که دوه زیاتې یې درله وکړې نو هم ته هم غږ مه کوه هغه ما ونیو دلته مې کېنولو وایم مه ځه وایي ښه مورې نه ځمه چې نه ځمه نو زمونږ بس خوا دې خوا کېدو په دې کې اواز یې وکړو کندل یې وکړه دې بار ووتو شور شو چې مونږ شور پسې ووتو کوڅې له نو بس ده باندې ناڅاپه ډزې کړې قدرمنو بلال وفا نن یو ځل بیا د ولس اواز پروګرام کې ټولو ملګرو ته هرکلی وي تمهید نن ډېر زیات اوږد نه ږدمه مختصر غونې تمهید ږدم قدرمنو چې رمضان راشي نو زمونږ دا کوشش چې مونږ به ډېر نیک عملونه به کوو مونږ به الله ته ځان نږدې کوو او مونږ به د الله نه بخښنه غواړو او بیا ډېره زیاته د افسوس خبره وي چې کله مبارکه میاشت په مونږ تاسو باندې راشي او په هغې کې مونږ دومره عبادتونه کوو چې الله ته مونږ ځان نږدې کړو نو نبي علیه السلام چې کله هغه خیري یې کولې نو وی هلاک دي شي هغه سړی چې رمضان راشي او د دومره عبادتونه کوي چې د ده بخښنه پې وشي عید کړی شو او بیا د هغې قاتل هغې دوکانونو ته او هغې دروازو ته غټې غټې تالي ولګي نو غوښتل مې چې د دې غټو غټو تالو نه زه نن خپل تمهید وتړمه قدرمنو کله چې انسان ښکلی ژوند تیری کور ور هم کولاوي تاله ورته نه قدرمنو که کاروبار وي هغه هم کولاو وي هغه هم سټارټ وي قدرمنو که چرې ښکلی ژوند تیری د هر چا سره دعا سلام هم وي خو که کله معمولي غونته کې زمونږ پښتو کې خلک وایي یاره روژه پې ولګېده خو قدرمنو روژه په چا باندې هم نه لګي هغه روژه نه شوه چې تا د ګناه نه منې نه کړي هغه روژه نه شوه چې په تا کې صبر پیدا نه کړي هغه روژه نه شوه چې په تا کې برداشت پیدا نه کړي او هغه روژه نه شوه چې ستا نه یو ګاونډي په نقصان کې وي قدرمنو زه به هغې د مور حال به هم معلومو د چا نه چې د زړه غوښې لرې کړی شوې د هغې خور درد به هم ستاسو مخې ته ږدو د چا نه چې لوبټه لاړله د هغې ورور اواز او درد به هم ستاسو مخې ته ږدم د کم ورور چې مټې کټ کړی شوې قدرمنو موجود یم په هغې کور کې او هغې کور له رالمه چې په کم کور کې دننه جړاګانې دي په کم کور کې دننه ویرونه دي په کم کور کې زما یو خور نن په دردونو کې او نن په تکلیفونو کې ژوند تیری او هغه واړه ماشومان هغه ګلالي ماشومان هم کم نه چې الله پاک پلار واغستو هغې سره به هم خبرې اترې کومه د هغې مور فریاد به هم تاسو مخې ته ږدمه کومه مور چې د چا نه د زړه غوښه لرې مورې څنګه یو په رمضان المبارک کې په تاسو باندې د الله یو امتحان راغلو امتحانونه خو د الله د طرف نه راځي خو مورې ستا غم دا زمونږ غم دی مونږ تاسو سره پوره شریک یو ستاسو په غم کې دا راته ووایي دا واقع جي څنګه مخې ته راله دا چل سو
چې ستاسو زوی پکې د دنیا نه لاړ، ستا د زړه چې کومه غوښه وه یقینا ته به ډېره زیاته دړمنه یې. الله دې ستاسو له صبر درکړي. خو په دې مې پوهه کوي چې ستاسو بچنګي ته دا واقع څنګه راله او دا څه چل او څه چل نه؟ واقعه داسې زوی راغله چې هغه مودو مازدیګر مونځ له پاڅېدو، د مونځ نه لاړو پټي له لاړو، د پټي نه چې پټي له وکته نو هغې کې غوا څرېده. چې غوا څرېده نو هغه دی زما د یو نه وسیله بل له ټلیفون وکړو چې تاسو راشئ. دله دا پته نه وه چې دا د دی دغه د غوا د لکه نو چې دی لاړه نو هغه د ترسیري نه یې ونیوه نو هغه زما د یو نه وسیله یې ورکړه. وایي دله لا غوسه هم شو چې لکه دا د ښځو دغه دې نیولې د غوا سمه ونیسم. دی ویله وایي چې محمود تا څنګه راکړه نو دغسې ما وایي دغه کړه که نه ونیوه. دا بس دی رالله د کور ته رالو، ما له دې نوسي ووایي چې مور یې انکل لکه جګړه وکړه نو ما ورله ویم پسې باندې وکړئ دغسې چل دی چې کور ته رالو نو ما ورله ویم زویه دې جولۍ له ګوره خیر د مشر دی هم که دوه زیاتې یې درله وکړې نو هم ته هم غږ مه کوه. هغه ما ونیو دلته مې کېنولو وایم مه ځه وایي ښه مورې نه ځمه چې نه ځمه نو زمونږ بس خوا دې خوا کېدو په دې کې اواز یې وکړو کندلې وکړه دې بار ووتو شور شو چې مونږ شور پسې ووتو کوڅې له نو بس د باندې ناڅاپه ډزې کړې نو بس زما د انګور مله سرتوره ووته زه هم ووتمه دی چې دی راوچت کړم بس د خولې نه یې وینه لاړه. مونږ دغسې ریان ودرېدو لکه زما دا یو زوی هم نو په کلي باندې بس دغسې راته ووایه چې هغه یې په څه ټایم کې وویشته او تا سره خو څوک هم نه نو بیا دې څه چل؟ نو بس دغسې وله ناست بیا زمونږ دا ګاونډیان نالله دی اوچت کړو لکه هغه چې داسې اوچت کړو زما دا یو نوسی مله ولاړو بل هم دی خو ماشومان دی د وینې ته دی خو په سکینو لکه زمونږ دا ګاونډیان ناله دی اوچت کړو د په خوله باندې وینه وغورځوله چې ما وله وکته نو د یو وخت کې ووالو بس دی ګاډی راوستو ګاډی اوچت کړو زه ورپسې ورسره کېناستم ما به د پسې پر شا داسې وکته ما به ګاونډي له ویم زما زوی څنګه دی نو وایي مور یې ښه دی لکه ماسي ښه دی او هغه دلته کې وار برابر کړو لکه 15-16 ډزې ویشتې بیخي بې بدې لکه هېڅ هم لکه زوی نو شوي بس دې داسې دړمنه کړمه چې ما له پوره دا کور روان کړو نو اخر زما کومه لار ده زه وایم چې ما سره د انصاف وشي. پولیس لا تر نن لا نه دی راغلی سی ویلي نه دي لکه هېڅ هم نه دي کړي. اف آی آر مو کړی دی راپورټ مو کړی دی؟ ما خپله کړی دی نو زه ډېره زیاته دړمنه شومه د کور دغه یې راله روان کړو کور کې مې مورې دا راته ووایه ستا بچي خو یو داسې خدمت کو چې همیشه دا کوشش کړو چې زه پردې ژوندونه بچ کړم. د زوی درته څه خبره داسې وه څه خبره د دې زوی دې داسې وه چې تا ته نن هم یادېږي او چې هغه ځان له مخې ته کې بیا ورته جاړې؟ ډېر صحیح وو که نه لکه ډېر بلکل لکه بل شان دی دکه یو زوی و په دې کور کې مې مشر نور نو هېڅوک هم نه وه دا یو ماشوم مې هم بارو بل هم بارو بل هم بارو لکه دا درې واړه چې ته وینې دی ټول لکه بار وه بس دا دوه انګویندې مې دا یو کونډه د دې نه 15 بچي د زوی نه مې پاتې شو 2 هلکان دي 3 جینکۍ دي بیا داسې خبر نه وم چې داسې زوی به مې دغه کېږي چې د کور دغه خانه مې پیروانه شوه نو زه وایم زویه زه وایم چې زما د انصاف وشي لکه ما له دې دغه راکړی شي خو دا چې داسې کار دی که نه دا ټول خلک چې دی لالچي دي. تاسو وایي پولیس خواله نه راځي ولې نه راځي مورې څه وجه ده؟ پیسې به ورکوي هغوی مالدار دي زمونږ هېڅ هم نشته مونږ د الله فقیران یو لکه نه زه وایم زمونږ بدل د دې علاقې به ستاسو ایم این ای به مې ایم پی ای به مې هغوی څوک راغلي دي درله دې ورله چې زما د مور نه نن د اړه غوښې جدا دي؟ هېڅوک هم نه دي راغلي هېڅوک هم نه دي راغلي زما دې کوڅې ته تر نن لکه زمونږ چا تپوس نه دی کړی پولیس نه دی راغلی دا لکه چې سهار به تلو ډوبټۍ له نو رابلو ما له به یې وي چې مورې زه ځمه ما به له وي زه زوی الله په امان شي په الله مې سپارلې چې په ړومبۍ روژه باندې زویه تلو نو ویې وایم زه مورې وایي زما نن خو روژه بار ده او تاسو د خپل ځان خیال ساتئ نو دې د سهارې رالو یو اخري وصیت اخري یو دغه متعلقه چې کوم زمونږ د سوابي پولیس دی
ښه ډېر ښه کارګردګي ده او الله دې کړي چې ستاسو په دې کې هم ډېر ښه قدم اوچت کړي او تاسو ته انصاف میلو شي. اخیری ارمان دې په زړه باندې څه دی مورې؟ ما دغه ارمان دی زویه چې زمونږ د الله مدد وکړي، تاسو ته انصاف میلو شي. انصاف میلو شي. تاسو له صبر درګې انشاءالله ستاسو په غم کې پوره تاسو سره شریک یو. قدرمنو د رور سره هم خبرې کومه د چا نه چې مټې جدا شوې او بیا خور سره هم خبرې به کومه د چا نه چې د زړه یو ارمان لا. رور جانه څنګه ښه ته خیر دی. تفصیل خو ستاسو مور وویلو، تاسو څه خبرې داسې شاملول غواړئ چې مطلب دا واقعه مخې ته راله په دې باندې هم مختصر الفاظو کې رڼا واچوئ چې دا څنګه مخې ته راله. بیا تاسو اف آی آر وکړو، اف آی آر کې څو کسان تاسو دغه کړي دي او پولیس تر اوسه پورې خپل کارګردګي په دې کیس کې کړې ده یا نه ده کړې؟ ټولو نه مخکې ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلئ زموږ د غریبانو تپوس مو وکړو او بس دا داسې مسله وه چې زه به ډیوټۍ وم او لکه دغه د پټو مسله وایه زموږ پټی وه غنمې پکې کرلي وه د مازدیګر لمونځ وکړو دی لړوال د غنمو له چې څنګه لړو نو لکه ده پکې غوا تړلې وه. زما ورور تپوس وکړو چې لکه دا غوا د چا ده؟ دی راووتو دی دا زما غوا ده، زما ته زوی ده. زما ورور ورته ووایي چې لکه دا اوس ویران ځای نه دی، دا فصل دی، تیار فصل دی لکه چې تاسو لکه ګوره دلته غوا تړلې ده. نو ده ولې جیب نه پیسې راوکاږلې نو ده ورته یو قسم غوسه یې وکړه، پیسې راوکاږلې، پیسې ورله ورکړې. د ما ورور ورته ووایي چې لکه زه د پیسو وږي خو موږ نه یو، ما ته ګیلې درکړه لکه فصل دیار فصل دی لکه تا پکې غوا تړلې دومره ته لکه ګوره د کلي مشر یا صحیح ده چې ته روغ کې په روغو کې ګرځې لکه ته دومره کچه خبره وکړې. دی راغلی ده زما ورور ته ګریوان نه کابو کړی چې تا ما دا ولې ووایه چې لکه ته مشر یې لکه ته لکه دلته روغ کې او ته لکه دومره کچه خبره کوې. بیا دی خلاص کړی دی زموږ دلته یو ګاونډی دی هغه خلاص کړی زما د خورۍ خلاص کړی دی، دی کور ته راولېږلو چې راویلېږلو هغې مشر ورله ووایي چې چا چې خلاص کړی و هغه ورله ووایي چې لکه ته ځه او ماښام لمونځ نه بس افطاري نه بس به زه فیصله وکړم چې څه چلو وه. دی کور ته راغلی دی، د زما د مور ته ووایي چې لکه ګلالم کاکا داسې ووایه. زما مور ورله خیر دی مشر دی روژه یې وایه. هغه وایي صحیح دی. دی دلته کې ووه مخ لاس یې وینځلو دی کې ور وډبېدو دله بې غیرته روزه چې څنګه دی وته نو زما د روندار او زما مور وایه دی د لاس نه کابو چې خیر دی مشر دی سوا یې ما نو دی ووته دی ورله ووایي چې لکه زه صرف خبره سبا کوم چې لکه داسې چلو وه. دی چې څنګه وته زما د مور دی ورسره سات کې ووتله چې څنګه ووتله ګیټ نه بار شو دی زوی له وایي چې ولیه لکه د دې بې غیرته تپوس کولو والا څوک دی صحیح ده. 15 ډزې ویشې زما د مور زما د روندار زما د روندار په لاس کې روچت کړی. زما مور ولا ناسته وه لکه ګوره لکه زه دغه مطالبه ده زما د خیبر پښتونخوا نه وزیر اعلی نه لکه خټک خان خټک دی که نه خټک نه مې دا د مطالبه ده چې لکه دا جان دومره لکه دغه د خپلې علاقې د ایم این اے ایم پی ای باندې ستا حق جوړېږي چې هغه ستا دروازې له راشي ستا تپوس هېڅ چا نه دی کړی. ګوره زما پلار دی 30 سالې فوج له ورکړي دي، صوبیدار ریټایر شوی دی، زه خپله یم، زما 12 کاله سرویس وشو، زما د 15 کاله وشو. لکه چې مونږ سره دا انصاف دی لکه دغه مونږ سره لکه دی ولاړ دي نو داسې لکه یو غریب چې ګوره مړ شي یا د غریب چې څوک په فوج کې ني لکه ګوره حکومت کې ني نو د هغوی به څه دغه یي لکه دومره لکه ګوره لکه انسان لکه ګوره زما د مور لکه ګوره دومره وړوکی لوی کړی دا لکه دومره آسان کار دی چې یو ګیله تالی درکړي ته راشي 15 ډزې ولې لګیا لکه دومره ظلم لکه دی دا دومره ظلم لکه د ظلم نه باوجود لکه هېڅ چا دا ونه وي چې راشه د کور کې لکه ځوان مړ شوی دی یا یو سرکاري کس وه په ګوره د دې هیلت هغه خدمت به کولو وه. دا راته وایي رور جانه د علاقې د کلي خلک څه وایي؟ د کلي خلک خو موږ سره ډېره مرسته کړې ده، ډېر ښه لکه موږ سره دغه کړې هر څه کې موږ ته ولاړ دي. ګوره لکه یو بېګناه هغوی له پته دی چې بېګناه دی لکه زیاتۍ ورسره کړی دا پوره کلی دا پوره لکه لاهور بیکې ماړکۍ ټوډرې دا ټول موږ سره ولاړ دي. هغه وایي چې څه سټپ تاسو ولې نو هغه به کوي زه خپله ګوره فوج کې ما له پته ده لکه چې قانون څنګه چلېږي سټپ بای سټپ. دا وګوره نن لکه 14 ورځې وشوې 15 ورځې ما ته ورور وشوې نن لکه 15 ورځو کې موږ له څوک راغلي نه دي چېرې دا لکه پیشو مړه ده یا انسان مړ دی لکه څوک مړ دی لکه یو مور خواره شوه یو ښځه خواره شوه بچي خوار شول ورغان خوار شوله لکه دومره لکه چا تپوس ونه کړو. لکه زموږ د وزیر اعلی دی ګوره خټک خان پرویز خټک محمود خان دی لکه ګوره دی اوس ولې دی څه نه کوي لکه دی تاڼو کې لکه نشي ویلی چې دا څه چل شوی دا کم کیس څه لکه دا راته وایي رور جانه یقینا چې ستاسو د رور پریس کې یو ډبل 1 ډبل 2 کې ډېر زیات خدمات دي د هغې د ټولو نه زیات خدمات چې هغه تاسو نن هم مس کوئ او جړه درله درځي څه خدمات داسې وي چې هغه تاسو ته نن هم هغه تاسو مس کوئ یادوئ؟ بس هغه دا ټولو نه مخکې لکه دا ښکلې دغه دا او دغه وه چې لکه د دې کلي لکه څوک به بیمار شوله ډبل 1 ډبل 2 هغه به فون کولو د دې ځای نه مې کسان وړله چې کوم ځای کې به د کلي خلک به هغه به سره ملاو شوله هغه به خپله ډریوري پرېښود هغوی له به منډې تړلی والې کاغذونه یې وله سټ کوله. دا خلک ورپسې ځکه جاړي چې لکه دومره لکه هغه ښه انسان و لکه
د ښه انسان قدر په دې دنیا کې شته یې نه. لکه زه په خپله مونږ په فوج کې یو لکه ولې اوسه پورې لکه زموږ ولې چا تپوس ونه کړو دې تاڼو کې ولې تپوس نه شول دا هغه لکه چې پیسې ولې ورکوي د هغې ساعت به ورکوي. اخیری کې زمونږ الحمدلله د کې بي کې پولیس زمونږ د صوابۍ پولیس ډېر ښه کارنامې دا خو هم د هغې دپاره یو چیلنج دی چې دا قاتل خپل انجام ته ورسوي. که د صوابۍ پولیس نه انشاءالله ضرور به تاسو ته انصاف میلاویږي. او د ماشومانو سره به هم خبرې کوم خو د پردې په شا چې کومه خور د هغې سره مې یو څو خبرې به کوم. قدرمنو د پردې په شا چې کومه خور د چا چې کور روان شو د دې احساس او درد هم تاسو سره شاملوم. خورې څنګه خیر دی خورې دا راته ووایه ستاسو چې کوم زمونږ هغه ورور الله پاک واغستو به یقینا په تاسو ډېر غټ درد دی ډېر خفګان دی. خورې زمونږ کتونکي دي په دې ټایم کې ستا اواز اوري څه شاملی بس ورور دا شاملوم چې هغه ډېر زیاتې ورسره شوی دی او دا چې دی هغه لکه مونږ انصاف غواړو چې دا ولې دومره زیاتې وشو تر نن تاریخه پورې نه پولیس راغلی دی نه نور څه داسې غټ خلک راغلي دي هېڅ قسمه لکه څه کوشش نشته. هغه خو ټول ژوند زما دپاره داسې یو لمحې راته یادېږي. ووایه خورې ووایه. انشاءالله تاسو سره ملګري خورې خپل احساس خپل درد چې څه ستا په دې زړه څه ارمان دي ووایه خورې دا اعلی حکمرانان یې ګوري چې هغې ته ستا آواز ورسي. ضرور زه به دغه کومه خبره تاسو ته کوم خو ټول عمر ما سره داسې تېر کړی دی. قدرمنو د دې خور په دې اوښکو باندې په دې سلګو باندې هوښیاران خلک پوهېږي. د دې خور په دې اوښکو کې د دې خور په دې سلګو کې زمونږ د هر یو سوال جواب مونږ ته میلاو شو. د دې خور به دا هم نن به هم دا لارې ساري چې په دې ټایم به زما خاوند به کور ته راته هغه به هم یادوي. په دې ټایم به زما د وړو پلار ته رنګ به راغی چې یاره ایمرجنسي پیشنټ دی ایمرجنسي مریض دی او هسپتال ته چې دی نو مریض وړل دي هغه به هم یادوي. ماشومانو له به پلار خواږه راوړل خوراک څښاک څیزونه به وله راوړل هغه به م یادوي چې دا دې وړو له ورکه. قدرمنو ډېر زیات درد محسوسیږي مونږ ته ډېر تکلیف محسوسیږي. الله دې کړي چې زمونږ دې خور ته انصاف میلو شي زمونږ دې ورور ته کم چې د ملا پې ماته شوه دې ته انصاف میلو شي او زما د تورسرې مور ته انصاف میلو شي. هغې کمرې ته هم تاسو بوزم ستاسو ملاقات هم هلته کې کوم چې یو ورور د دنیا نه لاړ شي د هغه د کور څه حالات پاتې شي د هغه ژوند څنګه پاتې شي. او قدرمنو تاسو کتی شئ جي یو ورځ داسې وه چې دا د خوشحالۍ او دا ډېر د مینې محبت یو کمره وه. نن دا کمره په غم سره بدله شوه. مخکې چې به رالې دې کمرې ته جي خوشحالۍ دپاره به رالې مېلمه به ورته راغی کې به ناسته خوشحاله به شو. نن چې دلته زما خور راځي نو هغه به وایي چې زه جنازې له رالم. زه یو داسې کمرې ته رالم چې په دې کې زما د ژوند خوشحالي نشته زما دا خور به دې ځای ته زړه م نه کېږي چې د خپلو بچو سره دلته آرام وکړي په سکون ژوند تېر کړي. قدرمنو مرګ راشي هر څه پاتې شي بیا ظالم راشي ډېر نیکعمله خلک د داسې ظالمانو د لاسه لاړ شي خاورې ری شي خو بېګناه قتلونو ته منګه مرګ نه وایو چې یاره دا داسې مړ شو بلکې مرګ د شهادت دی چې بېګناه وفات شي. قدرمنو پروګرام هم په دې ځای باندې تمامومه چې کله مرګ راشي خوشحالۍ ټولې ختمې شي. کله چې د یو خور نه الله پاک خاوند والي د هغې ژوند سکون خوشحالي ماشومانو سره خبرې اترې د هغې مینه محبت د هغې خوشحالي هر یو څیز چې دی خاورې شي ایرې شي.
الله دې کې چې زما د خور ته انصاف ملو شي، الله دې کې چې زما د وروڼو ته انصاف ملو شي، زموږ د خور ته انصاف ملو شي. د دې علاقې MNA MPA نه هم زما دا مطالبه ده چې د غریبانانو له انصاف والا به د بهر ملکونو نه راځي. تاسو باندې د دې اعتماد دی داسې غریبانانو له انصاف ورکړي.